نبی علیه السلام فرمایي کله چې خاوند او میرمن یو بل ته په محبت وګوري الله جل جلاله دوی ته د رحمت په نظر ګوري. کله چې میړه او ښځه یو بل ته په محبت وګوري نو الله جل جلاله دوی دواړو ته د رحمت په نظر ګوري. کله چې هم خاوند او ښځه او دغه رقم خپل په مابینځ کې په محبت سره وخاندي نو فرشتې د دوی په عملنامه کې یوه نیکي لیکي. خالي په دا خندا د محبت په خندا سره وخاندي نو ملائکې د دوی دواړو په عملنامه کې یوه نیکي لیکي. نو افسوس د نن سبا پر ځوانانو باندې چې کله هم کور ته راشي دا دروازې ته ورننوځېږي نو بالا نارې کې ستا مور ستا خور پیغورونه ورکوي پوچ رد ورته وایي په بدو بدو نامو یې بولي. ای د الله ولي ای ځوانه چې کله هم ته خپلې ښځې ته د محبت په نظر وګورې الله جل جلاله تا ته د رحمت په نظر ګوري. چې کله هم ته خپلې ښځې ته د محبت خندا وکړې الله جل جلاله ستا په عملنامه کې یوه نیکي در لیکي. نن سبا ځوانان خو بس ډېر زور په خپلو ښځو باندې راولي پوچ رد ورته وایي په اسمازي شي باندې دعوه ورسره کوي په اسمازي شي باندې شکنځا ورته کوي. نو ولې داسې کوې؟ دا ښځه مظلومه ده دا مظلومه ده نو ته ظلم ولې ورسره کوې؟ دې خپل پلار پرېښی ده مور یې پرېښې ده خپل ورونه یې پرېښي دي خپلې خویندې یې پرېښي دي نو له تا سره ناسته ده نو ته چې پر دې باندې ظلم کوې دې ته پوچ رد وایې دا مظلومه ده. ګوره د مظلوم د شیرا څخه وبېرېږه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی الله جل جلاله د مظلوم شیرا نه وردوي. د مظلوم او د الله جل جلاله په مابینځ کې پرده نشته. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مظلوم د شیرا څخه وبېرېږه که څه هم هغه مظلوم کافر وي. دا خو ستا ښځه ده چې ته ظلم ورسره کوې یا ته پوچ رد ورته وایې یا باسونه ورسره کوې یا خوشکه ورته کوې په اسمازي شي باندې. هغه کار د غصې نه وي هغه کار چې دې کړی هغه د پوچ رد نه وي د وهلو نه وي نو ته هغه کار ورسره کوې یا وایې یا پوچ رد ورته وایې یا په بدو بدو نامو سره بولې. داسې مه کوئ. دا ښځه چې دا مظلومه ده دا پلار کور یې پرېښی. بعضې خو داسې زنانې وي چې د بل قوم وي هغه ټول قوم یې پرېښی وي خپل قریبان یې پرېښی وي مور پلار او ورونه یې پرېښی وي له تا سره وي چې ته پر هر علاقه اوسې دا غریبه در سره وي په هغه باوجوده چې ته د محبت په نظر ورته وګورې دغه باوجوده چې ته د محبت خندا ورته وکړې نو ته پوچ ورد ورته وایې نو ته غصه ورته کوې. ها خوشکه ورته وکړه په طریقه سره چې هغه داسې خوش کوي یا دې دا دونه غلطي کړې وي چې دا لمونځ نه کوي دا بې پردګي کوي بې حیایي کوي ستا بې اجازې دا په کلي ګرځي نو غصه ورته وکړه خوشکې ورته وکړه. لیکن دې هېڅ هم نه یې کړی 24 घंटे دا ستا په سرای کې ناسته وي نو ته کور ته راشې بل ځای د جنجال کړی زور ته ښځې کوي. ولې داسې کوې؟ داسې ځوانان سته یو ځوان وایي ما دا کور والا نه ده خوښه نو چې ستا کور والا خوښه نه وي نو ولې دې کوله بیا خو دې وکړله وایي بدرنګې ده. نو الله به دغسې رنګ ورکړی وي نو چې الله داسې رنګ ورکړی وي نو ته د الله په خلقت باندې ته دغه کوې اعتراض کوې چې دا ولې دا رقم پیدا شوی دی ولې دا رقم جوړ کړی ده. الله دغه صورت ورکړی ده الله دغونه ښایست ورکړی ده الله دغه رقم رنګ ورکړی ده. که ته دونه شوقي جسماني طاقت لرې مالي طاقت لرې نو د ښځو په مابینځ کې فرق نه کوې ښځې ساتلی شي نو دوم واده وکړه څه عیب نه ده دوم واده. لیکن چې دوم واده هم وکړې نو ته به د هغه اولې ښځې سره محبت کوې له دواړو سره به محبت کوې. که چیرې دې فرق وکړئ د یوې ښځې سره دې محبت کوئ او د بلې ښځې سره دې نه کوئ نو په ورځ د قیامت چې راپورته شي نو دا یوه خوا به مړه وي یعنې لکه پالج سیولی وي دا یو خوا به تور وي یا به دا یوه خوا دا یو سیډ مړ وي شلی به وي پالج به ولی وي په ورځ د قیامت فرق به هم نه کوې.
نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې کله هم خاوند او ښځه خپل په مابینس کې د رحمت په نظر سره د محبت په نظر سره وګوري او په محبت سره وګوري نو الله جل جلاله دې دواړو ته د رحمت په نظر ګوري